أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله او کلا بچو فرمائی اللہ پاک یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم انتا آیتا قلتا ویلیو للناس خلقتا اتخذونی چونی سیما و امیا او زمامور الہین حقداران د بندگی من دون اللہ سوا د اللہ نا قال نو اب فرمائی عیسی علیہ السلام سبحانکا پاکی د تعالی را سبحانکا پاکی ویم پاکستا ما یکون لی ندی جائز زما د پارا ان اقولا چیز اوه ما اغ خبره لیس لی چی نشتره زما د پارا بحق حق داغی ما لیس لی چی ندا لی زما د پارا بحق لائقا ان کنتو کچرتما قلتو ویلی دا خبره فقد علمتهونو یقینا تو عالمی پاغیبانی تعلمو پوهیږي ما پاغسبانی فی نفسی چې زما پزړ کې دي ولا اعلم او زه نه پوهیږم ما پاغسبانی فی نفسک چې ستا په نفس کې دي انک یقینا تو انت خاص تو علام الغیوب ډیر پوهای په پټو خبرو باندې ما قلت لهم ندویل ما دیتا الا ما مگر هغه خبره امرتنی چې حکم کړی دی تا ما ته به داغي خبره ان عبد الله چې عبادت کوي د الله ربي چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی وکنت او مزو علیهم پدیبانی شهیدا خبر ما دمت ترسو پر چومزو فیهم پدوی کی فلما توفیتنی پس هر کله چې واغستم تازه كنت انت نویت الرقیب نگهبان حفاظت کوونکې علیهم پدیبانی وانت او تو علی کل شیء شهید پارشبانی حاضر ناظر دی ان تعذبهم کچرتا عذاب ورکې دیلا فانهم پس یقینا دوی عبادک بندگان ستادي وان تغفر لهم او کچرتا بخنه کې دیتا فانک ان یقینا تو انت خاص تو العزیز زوروري غالبی الحکیم حکمتون والای قال الله او فرمای الله پاک هذا یوم دا ورځ دا ينفع الصادقین چې فائدہ به ورکړي رښتونو ته صدقهم رښتیا ویل دا وي لهم جنات د پارا باغونه دي تجری چې بهيږي من تحتها لاندې داغینا الانهار ولی خالدین همیشه به فيها باغی کې ابدا همیشه رضی الله عنهم رضا بی اللہ پاک دینا ورضو عنه او رضا بی دی دا اللہ پاکنا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا للہ خاص دا اللہ دا پارا ملک السماواتی باچائی دا اسمانونو دا والارض او دزمکی دا وما او دا اغس دا فیهن ناچ پدی کی دی وهو او دا اللہ علا کل شیئن پارسیز بانی قدیر پورا قدرت والا دے پورا وس والا دے